अजीजानो नन दाय और बास ते स्तासु पे मख के जो कुरान करीम के अल्लाह पाक सरद लो अशाना ये वादा करे दा अगर वादा दादा चे वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब जमा बंदगान चे माना सवाल कई नजा हुई तड़ियर निजदे सवाल चूं की नजा वर्षा और पदी तासु टोल पोई गई चे पदे कायनात के बल सोचते चावद चाकारू चिदा अल्लाह रजा नहीं शता न अल्लाह बल वादा कई चे उजीब दावत दाई इज़ा दआन सवख के जमात सुख सवाल की नज़ा सवाल कबलो और तासु बसकवी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून दुई दे जमा उमनी नज़ब दबी सवाल चकई और तकबलो पमा दी ईमान रोड़ी और जमा खबर दे उमनी जमा कलाम दे उमनी दाया वो वादा उस दानिश देवाले दा अल्लाह ताता दस उम्र दे दो गजनीस दे 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 गजनीस दे दे लस गजनीस दे दे सुमर फरमाई नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद जमानिस दे कब ताता दे मराई के दिल तयरग दे शारग वर्तवई दे शारग नाम दर तजियात निस दे चित्त से है 24 घंटे जस्ता द शारग नाम का तजियात निस दे और स्तार शावरब और ब्यास्ता द शान मुनासिब चीनी ब्या कबलों उस दासी चरतशी कुरान के राजी सूरत मरियम की त्वाहा काफा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया उस काफा या ऐन साद दा तेरे जुमा दा हुरूफ मुक़त्तआत बास माता उस्ता करे उस ज़करिया अलैहिस्सलाम निमश पदा और पकोटा गए के नाचते और सारा फिक्र पैदा फिक्र दा पैदा शुचे माँ हो टोल उमर खुदा स्ताद दिन पर खिदमत के तेर को उस ज़यरेगम च कम दिन खिदमत च माँ करे दे या अल्लाह दी खिदमत दपारा मान रुस्तम यो वारिस पकार यो सड़े मान रुस्तम पकार दे चिद दे कम बाग खिदमत मां करे दे चिदा बाग राना खराब नहीं सही का भाया उस पति अगर अब कोई दामगा हुरूफ मुक़त्तआत की चिपदी अल्फाज की अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پدې الفاظو کې څو ویل الله پاک جناب محمد رسول الله کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سؤال سوال څنګه کوي؟ اذ نادى ربه نداء خفيا الله تعالی چې کوي نو आवाज کوي خو ډېر غلې او ډېر پرو هر دعا چې کوي او ځان له کوي نو ډېر غلې او ډېر پرو چې یا خدای په خبري او یا ستا زړه په خبري سوي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے اللہ بڑا شما کمزور شما سر میں سپن شو د بدن ټول اعضاء میں کار کرے ہو وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا خزن بڑیلا او زمغ انتہا درجی د ضعف ترسیدلے ما لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا اس توتیہ تمہید دی د دعا د قبول د پار لکه زو ستا ته وایم چې دا فلانه کار مې ده تا مخکې ما سره ډېرې مهرباني کړې اوس مې بیا د یو مهرباني درخواست ده نو کته انسان هم پړ کې به سره هم بس یو هغه ځای چې دړه دې زناوري هغه ځکه رحم نه راځي او چې د انسان زړه وي او ته ورته سوال وکې تصور نه کېږي چې په هغه سوال باندې د انسان پړ کې رحم راشي نو اے پروردګارا ولم اكن بدعائك رب شقيا اے الله چې کله ما ته دعا کړې او کله مې سوال کړې دې نو نا امید کړې دې نه ما اوس هم درته یو درخواست کولو والا ما خو چې نا امید مې نه کې څه درخواست کې څه درخواست کې وإني خفت الموالي من ورائي اے پروردگارا زد خپل جن رست یریگما چې ما نرستو به دغه دین خدمت کولو والا سوګي د دې دین خدمت بسو کوي اوس خو تا اولاد سره غواړي یاره مال حال ډیر دی بچی می زامن نشته تربورانو ته به می پاتی
نو ښځه ځکه کوم چې وارث پیدا شي. تاسو خو په زاړه ځانم ښځې دې لپاره کوئ. 80 کالو به څنګه ورځ یو سړی راغی یو دعا راته وکړه مړ څه اوس د 80 کالو به ویل دلته یو جنۍ ده 15 کاله عمر به وي چې پلار یې زړه نرم شي چې مال یې راکړي. خدای دې بیخ بنیاد وباسي. او دا کار زمونږ د قبایلو کې ډېر زیات د 14 کالو جنۍ به او یو کړپن ته به ورکړي. پښتون نوم مال نشته پښتانه مختانه نشته. دا د پښتون مختو ټکي چې تاسو اخبار کې ګورئ زه د دې ټولو نه مخکې حامي یم. زه پښتون یم او زه به د پښتون ټکي هله منم چې د پښتنو ښځې په کور کې کېږي. د پوه شوې خبره د کوم پښتون ښځه چې بار سړي بویل دا پښتون نه وي. پښتانه مختانه نشته. او یا به مې لیونی شو په تورجمي باټینګڼه واړه. کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅ یې دا لور به د قیامت په ورځ یې د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو په صف کې او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنم کې چې زه یې خرڅه کړې یم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړ. خرڅول خو د وینځو کېږي د اسیرو خرڅول چېرته دي. بل ورسره دا شرطونه لګول دومره تولې به سره درکې دومره به جوړې کې دومره به فرنیچر کې ډبل بیډ به جوړې پلانې به کې ډینګرې به کې ډینګرې به دا شته په اسلام دا ټول په دې قهر اخته که نه دي هېڅ نشته. دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ کلونم د یو پیسې مطالبه وکړه د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې. بی بی فاطمه خاتون جنت وا داغه وعده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي پینګلې جامې کالی نو د کجورو د پاڼو کړای جوړ کړي په غوګونو کې ورته واچو بنارسای نه نو د ببرې شړای د چیلو د وژغنو د جوړې کړي شړای لپټای ور پسار کړه او نکاح وکړو جنکای ور سره کړو حضرت علی کوته واسطه وعده دی ته نن زمون د ملک خلک سړي ګوره دوی سال دا د دوی ودونه دا خو لعنت دی. دلته مې لس ځل ویلي بعضې وخت ما له جمعې په اوس خلک لاسونه راکړي چېرته واده نه راغلی چې لاس داسې کړم د وریجو بوی کې راشي نو نه پېژنم چې پر یو مخ یا پټاخم ته وباس چې وریجې دې خوړلي د واده چې ما له لاس رانه کړي. عزیزانو زمون وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو ښځه ورته ویلې دوغه خوا به لاړه شي سود ما کا هغې ورته ویل ایمان خره ورې خو ارمان دا دنیا گئے ایمان خره ورې ایمانونه ډېر دي خو خبره د پیسو کا چې ارمان دا پیسو نن ستا ټول مرګ غل دی معتبر غل دی سرکاري خلک غله دي عوام غلی دي په سوزکو کې چې ناست اوسئ خدای ته ګورئ د دې جیبونو خیال ساتئ په هر علاقه کې د ګڼکپانو ډیوټۍ لګېدلي کوئی بم نه جیب نه به مې پیسې ویستي کور بل بم نه کور به دله والی وګورئ
نیسی او جیبونه به دې لټي او مال به درنه والي او څو پټاخې به دې مو روان نن ټول ملک غل دی تاسو ما ته وایي ته څنګه زموږ غل یم ما ته پته ده چې د دې بد ځناور د روټۍ د رقم نه دی او سخات ته په مړي کې لاس نیسم که نه لا چې په پیرانو پېښ شي وایي سخات یې نو په ښځو چې پېښ شي وایي د مړي الوا نه وه د تختې ته خدای دې بېخ بنیادو باس په دا سپین سر چا پسې مټیزه شي چې د مړي الوا نه وه خو نه به ورسره څه که نه کور دې وران شه د مړي له الوا چېرته یا منکر نکیر یا رشوت لېږي چې هغوی په الوا شي او کافرو به وي دا خبره هم شوې ده قرآن دا آیات چې راغی چې کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په یو نوي شان کافرو وایي چې خدای پاک به په قیامت کې په یو نوي کار کې اخته او موږ به ترې جنت له منډې خدای وایي چې قیامت کې به زه په څه کار کې اخته یم موږ به ترې جنت له منډې کړو نو جواب راغی چې یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان نو جواب سره راغی چې سنفرغ لکم ایها الثقلان کله قیامت پر ورځ په کار کې مخته ما او د بني آدم او د پیرانو ډلې پیریانو ډلې خدای راست ذات مې دې قسمي چې ځان بدر ته وزګار سنفرغ لكم ايها الثقلان زب تاسو د پاره ځان وزګار کړ زئی برانه پکما یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے د پیریانو د بني آدم ډلې کیا طاقت لرئ نو وزئی زما د اسمانونو زما د ځمکونو وزئی کلاشي کم خاله تخته زیبا کم فان هغه چل دی یو سړی نه چا پیسې تختولې هغه داسې منډې والي دا چې چا نه تختولې دا دیرې ته را منډه کړه ویل که هغه دی لاړو هغل ویل په ارام کې نه دا ځای دی دلته به راځي کم خاله تخته که کېړی دې پټې کې پرسه کال 13 جمعه سړی راغی بیچاره نه کېړی پټ مسک دا سب ټیک شي خو که د دې ذلیل ملک نظام ټیک شي د دې ذلیل ملک هر څه به ټیک شي یو غل رانیسم او لاس دې پرې کوم ته وګوره چې بیا د غلا نوم څوک وایي یو غل رانه اوس غل چې ونیسي تاڼې ته بوځي نه درته پته ده کور دې لوټ شي تاڼې ته لاړ شي درته پته ده جیب دیواله شي تاڼې ته لاړ شي درته پته ده زه به څه سزا نشته او د نواز شریف حکومت چې راغلی دی په اخبارونو کې تاسو ګورئ ججان دسې او ججان دسې ججان دسې او ججان دسې ججان دسې او ججان دسې ججان هلته په خپلو کې په خپل ویر اخته دي نو ستا به څه فیصلې وکړي تا ته به څه نو زما عزیزانو د دې ټول واحد علاج چې دی هغه خدای ته رجوع کېدل خدای ته چې څو پورې تر قوم رجوع شوی نه او د ذکریا علیه السلام غوندې نادا ربه ندان خفیه باندې عمل نه کړي د دې ملک نظام بنټي بالکل سچ پکې څو کوئی دا ټول درو کمپلیټ درو جن او په دا دروغ باندې 50 کال وشو چې موږ عمل کوو لګیا خیر ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام
مطالبه وکړه چې یا الله مالا یو زوی راکړه چې ما نه وروسته هغه د دې دین خدمت کوي زوی راکړه خو دین دپاره نن زمونږ زامن نن زه دین دپاره نه دي غوښتي نن زمونږ زامن موږ دنیا دپاره غوښتي که د ملیانو دي او که د پیرانو دي او که د میاګانو دي او که د باچیانو دي دنیا دپاره دي دین دپاره نه خدای دپاره نه جواب راغی زوی غواړي د دین دپاره یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی اے زکریا علیہ السلام زیر درکوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی زوم درکوم او نامم ولما کېښوه یحیی به یې نامه نن دې خپلو نومونو ته خو لږ وګوره د چا نامه لرګی دی د چا نامه چنار ده د چا نامه جمټ ده د چا نامه توت ده د چا نامه بیره ده د نامو ته خو لږ وګوره جنۍ چې وشي ښځو د دمو نامې خوښې کړي د ټلویزیون د برکته د دمو نامې چې لرې وشي د دمې نامه پې کېږي هلکانو پلارانو د دمانو نامې خوښې کړي چې زوی وشي د دم نامه پې کېږي نن تاسو ووایئ چې د پیغمبرانو نه د صحابهو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي د صحابیاتو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي د پیغمبر لور شوه نامه کې فاطمه کې یا رسول الله د فاطمې مطلب څه دی فتم په عربي کې ښځه چې د تینه ماشوم پرې کوي دې ته فتم وایي وی په دې مې فاطمه نامه ځکه کېښوه چې د قیامت په ورځ به دا زما امت د جهنم نه بچ کوي جهنم نه به پرې کوي د هر یو نامې به دا مطلب عایشه الله هغه عایشه چې د اسمان نه به خدای صفایانې کولې هغه عایشه چې پیغمبر سره نکاح په اسمانونو کې تړلی په اسمانونو دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي خدیجه هغه خدیجه چې پیغمبر د غار حرا نه راغی سره نوې پرې راله او خدیجه مسلمان هم نه وه او ورته وایي چې محمده ګبراوېږه مه ستا د شان و شوکت نه داسې معلومیږي چې الله به تا نه ډېر لوی کار دی لا مسلمان هم نه وه زمونږ دا پودرې مسلمانانې دي خدای راستي که د سړیتوب خبره درته وکړي چې زړی شي ولا تور رنګونه راوړي چې په سر یې مګه چې ځوانه ښکاري او دا مالدارې چې دي که نه دوی چې دا مخ چیچلي وکړي نو امریکې ته لاړی شي پلاسټیک سرجري وکړي دا سرمنې ولا راکاږي چې بیا زینه ښکاره وخان ورته چا چا کړي دي ماله د پاکستان درې کسونه کونه نه پټېږي واورئ ملا نه دای نه او ډاکټر نه ملا یې په تخته دا سنبه یې وګوري ورشئ په ارباب روډ باندې د ښځو د سرونو جوړولو دکان دی د ښځو د یوې ښځې په 100,000 روپۍ سر جوړي
زما ستا سر چې جوړوي خو یا 2 روپۍ یا 5 روپۍ ورکو کړ یوې ښځې سر هغه نایان چې جوړوي په 1000 روپۍ جوړوي اوس راځئ د پټې خبرې نه کوم نه د دې خړوسانو نه یریږم اوس راځئ چې درته ګلاره او هوا شوې چې خولې د ګلابو په شان بوی کولو اوس که عطر مګین د مینې بوی به ترې در نشي پخوا به انسان چې انسان ولیده خوشحال به اوس انسان چې انسان وګوري لکه یو سپی چې بل سپی وګوري وایې په ایمان سپی چې په لاره ناست وي او بل سپی وګوري نو دا چل کوي دا خو به پېژنئ که نه اخر کلیواله یې سپینې ګورئ یو سپی ناست دی دی که بل سپی روان دی دی ورته چې ګینې ته څنګه دلته رالې اوس انسان نه دا شی جوړ شوی انسان د انس نه دی انسان ته انسان ځکه وایي چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وای پیغمبر چې د مکې نه هجرت مدینې ته وکړو نو د مکې خلک ورسره تلي ځینې داسې وي چې هغې ښځې په مکه کې پرېښوده پیغمبر سره لاړه نو اهل مدینه سره پیغمبر عقد مواخات قائمولو وی راځئ چې ستاسو منځ کې به ورورولي جوړه کړم یو صحابي ورته راغی وی جي ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کړه چې ښځه یې نه یاره دغه ته خو په ایمان ووایي چې وګورئ څنګه دا سړي وی د داسې سړي ورورولي را سره جوړه کړه چې ښځه یې نه وی ولې وی زما 2 ښځې دي چې زه یو ښځه بله ورکړم د خپله ښځه په مکه کې خدای دپاره او ستا د ناموس دپاره پرېښې ده نو زه یو خپله ښځه بله ورکړم په یا رسول الله په یو شرط به ورکوم چې بیا به کور ته بوځم او 2 ښځې به ورته وښیم چې کومه د ده خوښه شي چې هغې له طلاق ورکړم ولې ورکړم وبکې څوک انسان دې ته وایي او انسانیت دا و دا نن انسانان دا بني آدم قسم په خدای زما چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په خبره مې نورم ایمان مضبوطېږي چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم وی راځه د شپې په 10 بجې هدیرې ته وویستمه چې مراقبه وکړه ویل بچیه مړی خو درته ښیمه خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې وګوره وړه دې خوشحال شي مان ولې وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي غوښې ته غوسېږي لګیا که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درمي په یو منډه کې لاړم او کور ته مې ځان وړ زمونږ دا دي بله واورئ په کلاو غوږونو بیړه د بجلیګر ملام تباه ده چې په دې ملک او په دې قوم کې اوسېږي د هغه پلار بیړه هم تباه ده او د هغه نیکه هم تباه ده او بیړه د دې قوم هم تباه ده او د مړ هم تباه ده او د ژوندو هم تباه ده واورئ پیغمبر ویلي دي چې د خدای په ذات مې دې قسمي چې د خدای په ټولو سختو کې د قبر رنبنۍ شپه چې کومه سخته ده هغې ته د قبر د دنیا ټولې سختۍ حس دا رنبۍ شپه دي چې په قبر کې کومه راشي او دا څومره سخته ده دې له جهنم هم حس او په هر چا را روانه ده که نه په هر چا را روانه او د هر شي نه مخکې ده د هر شي نه مخکې رنبنۍ شپه د قبر الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر د خپل لوی خدای په خاطر خدای دې امان چې په دې رنبه شپه به مونږ څه کوو څه به کوو څه به راسره کېږي دا 2 کسه چې راشي ما نه به تپوس کوي چې دوی به څه وایي دا ځمکه به ما ته څه وایي دا د پیغمبر خبره مونږ به دلته دا وکړو که نه ملا ته ودرېږي دا وایي الحمد قل هو پې وایي دعا وکړي چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړې پلانې وکړې ډنګړې دغې ملا له قرآن ورکړه چې تا دړه نه وایي چې دا د خدای پاک وبس دړه نه دي نه مونږ ټول زباني جمع خط کړ قسم په خدای چې د کوم مړي ته زه ودرېږم کوم مړي ته او ورته داسې وګورم که جنازه کوم او که وروسته ولاړې زړه کې مې راشي چې عظیمه خدایه
او د عظیم رحم مالک خدایا دا لومبه شپه خو چې په ده لوی رحم قسم په خدای چې هر مړي ته مې پړه کې دا خبره ده. تاسو څه کوئ؟ دعا وکړئ الله اکبر او لا چې غټ سومبور درته دعا ته راغلی خان او نواب او ارباب او څوک امیر او داسې تاسو خو ته خوشحالي نه که نه سپېره چې وایي دا د مردار مخې ده ارباب صاحب راغی څه به کېږي معامله د دې ځای ده چې دې ځای کې د د دې ځای نه نه وي ویستی په اسمان کې اثر نه کوي دا ټول دروغ دي دې ځای نه به وباسي نو د اسمان رحم به در باندې راځي نو خدای ورته وایي تر کومه پورې د الله بندګانو دا قوم په دې عظیم قهر تر کومه خدای ته وګورئ کله خو سمم شئ کله خو سمم شئ رحمان بابا وی ولی نګورې وما ته سم پسې ولی نګورې وما ته سم پسې زیاتوي د غم زدا غم پسې ستا په عشق چې ما ګورې علم جاړي ستا په عشق چې ما ګورې علم جاړي نو جړوي را سره نور لم پسې ته مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم ته مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم چې مسکین مې د زړه هر دم پسې رحمان خود پخپله ګرم دی چې مین دی ولې نور لمې بولو ګرم پسې کله خو جفا وفا وکړه که نه خدای بنده ټول عمر به بې وفایي کوي ټول عمر به کوږي په مرګه به کوږي چې هلک وي وران وي خو چې ځوان شو ټیک شو چې ځوان وي وران وي چې بوډا شي کور دې لوټې لوټې شه ټیک شه کنه هغه دکان ته دوايي ته بوډا راغلی خدایه چې د هغه خبرې ما څه ټوکې ورسره وکړې ما کاکا دا دوايي خو د طاقت یو داسې ناپړي ته وویله چې بس ما چپ دا د بوډاګانو نو ملګاز دې سره جوړېدی چې د ګیرې نه ونیسم او په دا خوله چې یو غاښ په خوله کې پاتې نه شي او شونډې پې دومره وپړسومه چې د دې عمرې چې خبره بیا ونه کړې دا بل شعر واورئ وہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت چلے پر نصیحت نہ ٹکی ہوئی ازلی بدبخت چلے فولادی چرئی اور خبر ہو کہ اور دا سر چلتا لڑا په دې سرکونو درته یو څو سرونه غورځوم ته وګوره چې دا خلک د سړي دامن کېږي که نه کېږي په خدای دې په دې 50 کاله کې د پاکستان باندې داسې نظام نه دی راوستی او دا اوس نظام چې دی دا خو د پروردګار د ماښام نه وروسته مخکې دې نوم خلاص په دې کې خو د هر ارامتوب دروازه کولاو شوه د هر ارامتوب د غلا کولاو شوه د ډاکې کولاو شوه د زنا کولاو شوه د جوارۍ کولاو شوه د بلو پرنټونو کولاو شوه اوس ته ماته ووایه چې حکومت پټانګه کې د تصویرونه ایښي پرونه بربند سړی پټانګه کې کېنولی بایسکوپونو والا بربند او ډوکیا ورسره ډنګه ډیچا او بربند خېټاولی پکې کېنولی ورته یې ښکارېده چې راشي د فلاني بایسکوپ کې دا فلم چلي نو خدایم هلاک که چې هلاک شي خو پابندي پې ولګوئ نو دا بایسکوپونه چاته معلوم نه دي دا د سوټمار زامن خو هر ماښام چې ګورې پکې ناست دی پکې ولاړ که خلق خواصل ګرځي که نه پټانګو کې سره په سړکونو ګرځوئ دا د رزیلو حال دی د شریفو حال څه دی په موټر کې صاحبه موټر به یې جوړ کړی یو ګنټې یو دغه به پې لګولي او مخکې په ډګډګي به سړی ناست یو کیمره به یې نیولې د پلاني جنګ روان
هغه ورځ یو جنګ تېرېدو بالا منې کې غالب ته مې چوکته کړم یاره داسې مردار شکل یې و ما دنه به بېګاله دا ښځه د ده دې شکل ته چې وګورو هغه ته هم کیمره نیولې وه فوټو یې ویسته چې جنګ روان څه وکړم هېڅ نشم کولی خدایه ته ښه پوهېږې ای الله غیبي انقلاب راولې په دې پاکستان غیبي انقلاب خدای چې سحر را پاسو او داسې انقلاب راغلی چې کچا کلک کړی او سر پې پرې کړي ما یو نقطه باندې تاسو ته بحث کړی چې د الله پاک نه څه شی غوښتل به سړی په کومه طریقه کوي هغه طریقه په دې سورت مریم کې الله د ذکریا علیه الصلاة والسلام په بیان باندې خلقو ته ښودلی که تاسو خیال وکړئ قرآن کریم دا تر قیامته پورې د مسلمان لپاره لاه عمل دی او د هر شي طریقه کار چې دی هغه الله پاک په قرآن کې ښودلی بیا که یو سړی دا ووایي چې بعضې خبره قرآن کې نشته نو عزیزانو دا یاد لرئ چې اول مفسر د قرآن کریم 6,600 آیاتونه دي او د دې تفسیر چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 13.5 لاکھ حدیثو کې کړی نو د 6,600 آیاتونو تفسیر دیار مسلم لکه حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې دپاره مفسرین بیا الله پاک ائمه مجتهدین پیدا کړي ائمه مجتهدینو کې اول نمبر مجتهد چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې الله پاک امام شافعی رحمت الله علیه پیدا کړی په کومه شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په همغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو دریم نمبر بیا امام مالک زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې د دې خلکو درد د دې قرآن او د دې حدیث په زړه کې که تاسو وګورئ نو عمر له به روټۍ خوند درنه چې دا هم داسې زړه او دا هم داسې عشق او دا هم څه درد بیا په دې ائمه مجتهدینو کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه عزیزانو دا هغه خلق چې پیغمبر ته 6 کاله نږدې خلق بعضو پکې هغه سترګې لیدلې وې چې کوم سترګې جناب محمد رسول الله لیدل خو بیا د دې خلکو ژوند د امام ابو حنیفه ژوند که تاسو وګورئ په یو رمضان دا اوس بله ورځ روژه تېره شوې په یو روژه کې به 1 ختمونه د قرآن امام ابو حنیفه کول 1 سهار نه به چې شروع شو ماښامه پورې به یو ختم
بیا به مونځ تراویح وغیره چې وشوي او بیا به شروع شو تر سهاره پورې به بل ختم. اوس خلکو ته ما ته یو ملا وایي چې یاره ما ته دې کې لږه اشتباه ده. د ملیانو دې کې اشتباه ده چې امام صاحب 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. وایي چې دا لږ زما خیال کې نه راځي. مال دا ستا خیال کې ځکه نه راځي چې ستا په خېټه باندې هره شپه ډبلی ماتېږي، دومره بلا دې والي که نه؟ نو تا د خوب یقیني نه راځي. ته د امام ابو حنیفه هغه خوراک هم وګوره، هغه څښاک هم وګوره. خوب چې کوم شی سړي ته ورولي هغه شي ته دا ائمه مجتهدین به نږدې نه ورته. خوب عاشق سړي ته نه ورځي، خوب بېغمه سړي ته ورځي. رحمان بابا وایي چې په زړه د یار غم نیسه به خوب کا، چې په زړه د یار غم نیسه به خوب کا، هر چې تا غوندې غمجن نیسه به خوب کا. خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانا، چې په زړه د یار غم نیسه به خوب کا. خوب خو په بېغمۍ کېږي، د چا په زړه چې د یار غم یې هغه له خوب ورځي. دا خوبونه نو زما عزیزانو ما هغه ته مولانا صاحب خبرې ما سره ډېرې مه کوه او لار لنډه وه، خبرې ما سره ډېرې مه کوه. وایي چې ولې ملزو لیونی یم، کېدای شي لاس مې خطا شي چېرته یو پړق درنه وباسم. خبرې مه کوه ډېر. په باب د دین کې 3 قسمه خلقو متعلق به ما سره خبرې نه کوي. یو صحابه، یو ائمه محدثین، یو ائمه مجتهدین. د دې 3 قسمه خلقو متعلق به ما سره خبره نه کوي. کوم خلق چې پیغمبر ته نږدې د دین خدمتګار پاتې شوي دي، اصلي مسلمانانو مغه خلق. تاسو پوه شئ په خبره؟ پیغمبر ته نږدې. زه د شیعو سره کله کله د محرم کې ګډبړي، نو د تېر محرم کې مې د شیعو مولا ته وویل ما لکه خبره واوره، ته په ایمان یې ووایه چې ته په خپل کور کې خپلې ښځې سره فیصله کولی شې چې هغه څه وایي، ستا او د هغې جوړ راځي. ویل نه چې ډېرو خبرو کې اختلافات هم سره راشي. مال ستا ښځه ده، ستا په نکاح کې ده، ته خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی. او د چا تربیت چې د جناب محمد رسول الله په غېږ کې شوی و، ته 1500 کاله وروسته د ابوبکر او د عمر او د عثمان فیصلې کوې. اوس مسله واوره، مولانا صاحب په کلاو غوږونو واوره. دا زه چې تاسو ترانګه ته نه اچوم، زه د دلایلو جنګ کول غواړم. دلایلو جنګ د صحابه متعلق پیغمبر ویلي دي چې اصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه په شان د ستورو دي، هر یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه دغه سمه لار. بل حدیث دی چې انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه زه تاسو دپاره په مثال د پلار یم لکه پلار چې د زوی دپاره. اوس که د صحابه منځ کې څه اختلاف تېر شوی وي نو پلار پوهېږه او د هغه فیصله پوهېږه. د خدای په مخ کې ته 1500 کاله وروسته چې خپله ښځه نشي ټیکولی، ته 1500 کاله وروسته تللی د ابوبکر او د عمر فیصلې بس غلی شو چې څه وخت یا میټینګ ختم شو ما ته راغاړې وه، ته ما ته زما د نفس اپریشن دی. مولانا صاحب په دې ښار کې ته مې او زه مې که زما د خولې نه دې غلطه خبره واورېده نو زما مرګ درته روا. نو عزیزانو هره خبره چې کوئ دلایلو سره کوئ. بله ورځ د یو امام چا راوسته وی د ده خوی ډېر خراب جومات کې. نو هغه ته مې وایي چې مولانا صاحب ته د کوم ځای فارغ یې؟ وایي چې ما کراچۍ کې دوره کړې. مال قرآن خو به بیا ښه درځي نه. ویلی مال خدای پاک ویلي دي چې قولوا للناس حسنا، خلکو ته چې خبرې کوې ښایسته خبرې کوه. ویلی دي مال ته ولې غلطې خبرې؟ ویل چې توبه.
نو چې چا راوسته ماته وي چې ته هم کله کله تقریر کې کنځلې کې ملځلې ونه یم کنه خو دې جوړول غواړه زما کنځلې هم والله که په بدنیتۍ باندې او بس غصه راشي بعضې وخت کې خولې نه مې وځي او ایمان مې دا دی چې قولو للناس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د کافرو متعلق خدای پاک څه ویل څه ویل چې واصبر علی ما یقولون دا دوی چې څه وایي په دې صبر کوه واهجرهم هجرا جمیلا او پرېږده دوی په پرېښودو نیکو ته واصبر صبر د هغې صبر انجام او علم څه علم یې څه چې په څه ځای لرې دغه دی کوم ځای چې په کاڼو ویشته شوی طائف ته لاړو چې دا دعوت یې ورکړو خلقو ته هغې ماشومانو ته ویلې ولې یې په کاڼو دا لیونی په کاڼو ویشتل شروع شو حدیث کې راځي چې دومره یې وویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې الله وایي چې دا طائف په بله پې واړو د لاس وټک ویل یا الله په ما یې د کاڼو باران وکړو خدای په اهل طائف باندې ته د رحمت باران نن په تمام سعودي عرب کې دا د خط استوا لاندې واقع دي د عرب ملکونه چې دي په دوی باندې نور داسې نیغ تاویږي مونږ باندې داسې په دوی داسې دلته دا شدت د ګرمۍ ځکه زیات دي چې دا د خط استوا لاندې واقع تاسو ورشئ هغه کوی ته ګورئ داسې ځای دی لکه دلته مري او ابتابات او نتګلی وغیره داسې یخ ځای دی هغه د رحمت باران پې خدای کړی نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هر یو کار حیران کن دی لکه ما تاسو ته یو باس یو کال کړی چې الله لفظ په اصل کې الهونو د الهون نه اعلان نه بعد الله شوی دی او د اله معنا چې دا هغه حیران کن ته وایي په ځان نامه حیران کن ځکه یې ښه ده چې په دې کائنات کې هر یو کار ته چې ګورې عقل ورته حیران شي نو ذکریا علیه الصلاة والسلام واقعیت هم عقل حیران شي دعا کوي په نیمه شپه کې اذ نادى ربه نداء خفیا پټه غوندې خدای ته التجا هېڅوک نه څه ورته وایي چې یریږم چې د دې دین خدمت به ما نه وروسته څوک کوي خو یو زوی ما لره سره د دې چې زه د شپږ شلو کالو بوډا یم زما بیبي د اتیاو کالو بوډای ده نو الله ورته څه وایي چې قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك اے ذکریا علیہ السلام استا خبر رشتیا دا چې تم بوډا استا بیبیم بوډای دا لیکن قال ربك هو علي هين ستا خدای وایي چې د بوډاو د بوډای نه زوی پیدا کول ماته آسان دي او بیا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا د دې نه مخکې مې ته پیدا کړې ستا چېرته نام و نشانم نه و اوس تا نه بچی پیدا کول دا خو ماته ګران کار نه دی قال رب اجعل لي آیه خدای نو چې زما د بوډای نه زوی پیدا کېږي نو ماته یو نښه وښایه یو نښه یې راته وښایه نو نښه ورته څه ښایي چې ذکریا علیه السلام په کومه ورځ چې ستا د بوډۍ حمل شي نو ته به 3 ورځې چا سره خبرې نه شي کولی نو یقین ولره چې ستا زوی را روان 3 ورځې عزیزانو 10 ورځې تېرې شوې 10 میاشتې او یحیی علیه السلام پیدا دعا خو قبوله شو اوس د الله پاک یو قانون دی 1,24,000 پیغمبرانو کې دا الله قانون دا دی چې پیغمبري ورکوي 40 کاله پس ځکه دا بلوغ چې دی دا یو جنسي بلوغ دی او یو د عقل بلوغ دی جنسي بلوغ چې دی هغه 15-16 سال بعد او د عقل بلوغ چې دی هغه 40 کال بعد کی 40 کاله پس دا هغه عقل بالغ شي نو هر پیغمبر ته به پیغمبري 40 کاله پس ورکړی کېده چې عقل کمال ته ورسېد د ذکریا علیه السلام د دې دردمند دعا برکت
چې الله پاک یحیی علیہ السلام ته پیغمبري 3 کاله پس ورکړه. یو خدا چې د ټول ژوندۍ مکمل اعتماد هغه د خدای په ذات کا، ټول فیصله د دې کائنات هغه امغه حاوی کیږي په کائنات چې کوم پاسمانونو کې.